أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکو نمبر 2 آیات نمبر 7 8 9 10 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. حضرت یوسف علیه السلام قصه چې نو هغه شروع شوی و. اوس دې رکو کې دې آیاتونو کې الله جل جلاله د هغې مزید ذکر کوي. الله وی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، یقینا چې نو حضرت یوسف علیه السلام او د هغه د رونو احوالو کې دې کې چې نو هغه نښې دي د پاره د سوال کوونکو. دې کې د الله تعالی د قدرت نښې هم ډېرې دي او دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نښې هم دي. د الله جل جلاله د قدرت نښې نو د الله پاک د قدرت نښې چې نو هغه پکې دا دي چې یوسف علیه السلام د قید بند نه ان تر دې چې د غلام په نوم پکې هم خرج شو. د دور تکالیفو نه وروستو الله جل جلاله د هغه چې نو هغه د وخت بادشاه او د وخت پیغمبر جوړ کړو. نو څه چې کوي د الله رب العزت چې نو هغه ذات یې کوي، هېڅوک یې هم نشي کولی. او د یوسف علیه السلام رونو چې نو هغوی حسد نه یې کار واخیستو، همیشه د پاره چې نو هغه ناکام پاتې شول. نو الله موږ ته ښیي ګورئ د چا قوت او د چا جماعت او د چا طاقت دا په کار نه راځي. دوی دعوه چې دی نو هغه کړې وه نحنو عصبه، موږ یو مضبوط جماعت او ډله یو. هغوی هغه مضبوط جماعت او ډلې هېڅ په کار رانل. یوسف علیه السلام الله پاک د هغې سره چې دی نو هغه بادشاهت ته ورسولو، دوی ورته بیا هم الله پاک چې دی نو هغه محتاجه کړل. نو دی نه یو نښه چې نو دا پکې دا چې څه کوي الله رب العزت ذات یې کوي. الله رب العزت چې نو هغه د غلام نه بادشاه هم جوړولی شي. د غلامیت د زمانې را واغستو بادشاهي چې دی نو هغه یې جوړ کړل. او دوی د خپل هغه ډوره غرور سره او قوت او طاقت او شان سره چې دی نو هغې همیشه دپاره محتاج او پیمانې چې دی نو هغه یې جوړ کړل. او د حضور علیه السلام چې دی نو باره کې پکې هم آیاتونه او نښې دي. نو د حضور د رسالت په باره کې دی څنګه دی چې موږ مخکې ویلو شروع کې چې مکې مشرکانو او یا یهودو په خپله خپل څه کسان د مکه مکرمه ته راولېږلو او حضور علیه السلام د لا جواب کولو دپاره دا تپوس وکړو، ځکه د یوسف علیه السلام دا واقعه او قصه دا نایاب وله. د دې داسې هر چاته پته نه وه، تر دې چې ډېر اهل کتابو ته هم چې نه نو هغه نه وه معلوم. نو دوی چې نو حضور علیه السلام نه تپوس وکړو چې دغه شانتې یو پیغمبر و چې د هغوی مسکن چې دی نو هغه فلسطین او شام ولو، او بیا د هغوی د هغه ځای نه رالل مصر ته، او پلار یې پسې دومره وجړل چې د هغه د خفګان او د حزن او د جړا د وجې نه د سترګو چې نو هغه نظر لاړو دا کم پیغمبر واقع و او دا څنګه شوي وه. نو دوی د خدا پته وه چې حضور علیه السلام امي دی، د نبي علیه السلام صفت او د دې واقع مکې کې هم چاته پته نشته، دلته اهل کتاب هم نشته. نو دا پیغمبر به موږ په دې طریقې سره العیاذ بالله لا جواب وکړو. نو الله وی فيه آیات للسائلین، د دغه سوال کوونکو دپاره په دې کې نښې دي. الله جل جلاله سورت یوسف داسې تفصیل سره قرآن پاک کې راولګولو چې داسې تفصیل تورات او انجیل کې چې نو هغه هم نه ولو. نو چې کله داسې تفسیر تورات او انجیل کې هم نو الله وی آیات للسائلین. نو په دې کې د حضور چې نو هغه په رسالت باندې هم څه شولې آیاتونه او نښې چې نو هغه شولې.
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. نو دی چې نو هغه سوي چې یوسف علیه السلام دا هغه زیات خوښ دی چې نو هغه او دا هغه رور بنیامینو احب الى ابینا زیات خواږه زیات محبوب دی چې نو هغه زمونږ پلار ته ونحن عصبه او موږ مضبوط جماعت یو. نو د یوسف علیه السلام دا میره رونو الله تی رور چې وته لیکيږي باب شریکو پلار شریک او مېندې چې نو هغه جدا وي. د دې د مور نوم چې نو هغه لیا بنت لیان وو. دا چې نو هغه هم د یوسف یعقوب علیه السلام تفاسیر کې لیکلي دا د یعقوب علیه السلام د ترور لور وه. نو دې چې نو هغه ول نو بیا د هغې نه دغه لس بچي ولو کم چې نو هغه د یوسف علیه السلام میره رونه چې ورته ویلی کېږي هغه ولو. بیا چې کله هغه وفات شوله نو د هغې نه وروسته بیا یعقوب علیه السلام د خپلې دویمې خینې سره د راحیل سره چې دی نو هغه نکاح وکړلو. بیا د هغې نه چې نو هغه اولنی زوی حضرت یوسف علیه السلام وشو او دویم زوی چې نو هغه بنیامین وشو. نو د بنیامین په پیدایش کې بیا دغه دویمه بیبي چې نو هغه راحیله دا هم چې نو هغه وفات شوله. نو چې بیا دا هم وفات شو نو بیا د هغې نه وروسته یعقوب علیه السلام چې نو هغه دریم واده بیا وکړلو. نو دوی چې نو هغه دقه شانتي نو دا دواړه وروڼه ځکه دوی خو لوی شوي ولو او دوی واړه ول نو د پلار ورسره محبت ډېر او بیا یعقوب علیه السلام خو د الله جل جلاله پیغمبر نو د هغوی د یوسف علیه السلام کې د الله پاک چې نو هغه دغه نبوت نښې او هغه آثار صالحه چې نو هغه یې پکې لیدل. نو د دې په وجه باندې د هغوی ورسره مینه او محبت چې نو هغه سیوا ولو. دوی وی ونحن عصبه مونږ خو یو مضبوط جماعت یو. عربی کې عصبه ویلی کېږي هغې جماعت ته چې د هغه د پنځه نه واله او د لسو پورې چې نو هغه کسان پکې. نو دوی هم لس کسان ول. ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زمونږ پلار چې نو هغه په خطای ښکاره کې دی. اوس دوی چې نو هغه ضلال دلته چې نو هغه غلط فهمي به مونږ ورته وایو. نو دوی به زمونږ پلار چې نو هغه غلط فهمۍ کې دی. دا دوه واړه ماشومانان دي د هغوی سره محبت او تعلق سیوا دی. په کار دا دی چې زمونږ سره محبت او تعلق سیوا وي ځکه مونږ مضبوط یو. کار هم کولی شو مزدوري هم کولی شو پیسې هم ګټلی شو دا ټول کارونه چې نو هغه مونږ کوو. نو چې کله مونږ دا ټول کارونه کوو نو په کار دا دی چې د پلار د محبت چې نو هغه نظر په مونږ باندې وي مونږ سره محبت او تعلق سیوا وي. دی خو واړه دي نو دوی سره ولې چې نو هغه محبت او تعلق دی. حضرات وایي ځکه دلته د ضلال خپله لغوي معنی چې نو هغه ګمراهي نشي اخیستی. اوس که د ضلال خپله لغوي ګمراهي معنی واخیستلی شي نو بیا خو به دوی کافران شي ولو. ځکه پیغمبر ته چې نو العیاذ بالله د ګمراه چې نو هغه نسبت کول نو ګمراه کېږي خو سړی په ګناه کبیره سره نو دو به بیا ګستاخۍ په اعتبار باندې دا ټول به چې نو کافر شي ول. حالانکه دوی کافر نه ول مسلمانان ول. بلې باندې تمام مفسرینو چې نو هغه سره اتفاق دی. البته چې نو هغه طبري کې د هغوی ذکر کړی چې انبیا ول خو دغه قول چې نو هغه سره مرجوح دی غلط دی خطا دی. انبیا نه ول مسلمانان چې نو هغه ول ځکه دوی چې دا کم کار کړی دی نو دا د نبي د شان چې نو هغه خلاف دی. نبي چې نو هغه قبل البعثت هم داغه نه چې نو هغه داسې لوی ګناهونه چې نو هغه نه کېږي. ګناه کبیره الله پاک د هغې نه محفوظ او معصوم چې نو هغې ساتي. نو دوی وی ان ابانا لفی ضلال مبین زمونږ پلار چې نو هغه په خطای ښکاره کې دی. اقتلوا یوسف او اطرحوه ځکه د پیغمبر کار نه چې هغه څوک په ناحقه باندې قتل کړي د هغې چې نو هغه رایې ورکړي. نو ځکه موږ دا مسلمانان دي کافر چې نو هغه نه ول. اقتلوا یوسف او اطرحوه نو دوی چې نو هغه اوس په خپلو کې مشوره وکړه اوس به موږ څنګه د پلار توجه د هغه چې نو هغه د توجه مرکز جوړې کړو د هغوی به چې نو هغه ځان نه اخلو. نو اوس چې نو هغه د دغې دپاره د دغې توجه د مرکز د هغې د حصول دپاره دوی چې نو هغه د طریقې کار وکړو چې یوسف علیه السلام د قتل چې نو هغه منصوبه یې جوړه کړله. نو چې کله د هغوی د قتل منصوبه یې جوړه کړله او دی ووی چې اوس به مونږ چې دی نو هغه دوی څنګه قتلو نو د هغې دپاره مختلف چې نو هغه کولی څه چل وکړو. نو بعضې کسانو پکې ووي اقتلوا یوسف یوسف علیه السلام چې نو هغه قتل کوي. بل وی او اطرحوه ارضا یا داسې یوې ځمکې ته چې نو هغې غورځوئ یخلو لکم چې د هغه لرې ښایي یخلو لکم وجه ابیکم دپاره د دې چې تاسو ته حاصل شي ستاسو د پلار توجه وتکونو من بعده قوما صالحین او د دغې نه وروسته به تاسو شئ قوم نیکان
نو څنګه نیکان بشي نو تاسو به دې په طریقې باندې نیکان شي چې کله دغه کار وکړي نو بیا به د دغه کار د کولو نه وروستو تاسو به الله جل جلاله ته چې نو هغه توبه وباسئ نو چې اوس کله تاسو الله پاک ته توبه وباسئ نو خدای پاک به ستاسو دغه ګناه چې دی نو هغه به معاف کړي نو دا ګورې ځان له لوی ګناه دی چې یو سړی ګناه په دغه جوړ باندې چې دی نو هغه کوي چې بیا به وروسته اوس به دا ګناهونه وکړم او بیا به وروسته رشوت باندې به مال جمع کم او بیا به وروسته توبه وباسم نه وروسته توبه هغې پورې نه قبلېږي تر څو چې دغه حقوق العباد نو هغې واپس کړي نه دغه شان نور ګناهونه نو په دې وجه چې نو هغه ګناه د ناجایزو نه دی نو دوی وی چې زموږ ته د پلار توجه حاصله شي د هغې دپاره د دغه جرم چې نو هغه ارتکاب وکړلو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف نو دوی کې اوې یو ویونکي نو تفاسیر چې نو علی کله ذات در راجع قول چې نو هغه د ویدا يهودا ولو ډېر دوی مشرو بعضی حضراتو ذکر کړی چې يهودا چې نو هغه نه ولو بلکې دا روبیل د دوی مشرورو هغه ویلو خو صحیح دا چې نو هغه یا روبیل یا يهودا خو يهودا چې نو هغه د قوي قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف علیه السلام چې نو هغه تاسو مقتلوي بیا هم رو د پلک ترس چې نو هغه راړو البته دې وکي والقوه فی غیابه الجب تاسو دې چې نو هغه په تور تیارې په کوهي کې چې نو هغه واچوي لري زه ته ووسی او آلتی په یو تورې تیارې د کوهي کې چې نو هغه واچوي نو په دغه سره به موږ د خلاص شولو غیابت الجب نو غیابت چې نو هغه تیارې ته ویل کېږي او جب ویل کېږي چې نو هغه کوهي ته نو داسې کوهي چې هغه سم جوړي او په هغې کې تیارې څوک چې نو هغه پکې کې راتلی نه شي نو داسې کوهي ته چې نو هغه واچوئ چې په هغه ځای کې دی نو هغې اوس دا کوهی کم ځای کو نو حضرت چې نو لیکلي وایي دا چې نو هغه دغه اردن کې و بعض وایي دا دغه کنعان نه چې نو هغه 3 فرسخه د حضرت چې نو هغه یعقوب علیه السلام د کور نه 3 فرسخه فاصلې باندې چې نو هغه دا کوی او دا د مسافرو په لار باندې چې نو هغه راتللو نو دوی وی چې هغه لارې کې تاسو کله یوسف علیه السلام واچو هغې کوی کې نو فایده به دا میلاو شي چې د یوسف علیه السلام لرې بولو نه به موږ خلاص شو زموږ په وخت هم ونه لګي موږ به لرې به هم نه ځو خو هغې کوهي ته به واچو نو چې کوهي ته کله موږ واچو نو چې کله مسافر راځي په هغې طرف باندې اوبس کې دا کېږي چې په خپله دی به ویني چې ویني چې یوسف علیه السلام به د هغې ځینې والي ځان سره به یې په مخه کې چې موږ به دې هم خلاص شو او موږ به مشقت او تکلیف نه چې نو هغه به هم بد شو نو دغه غیابت الجب دا کی سیز لپاره یلتقط حباس السیاره چې اوچت به کېدل رچینو هغه بعض سیاره بعض مسافر ان کنتم فاعلین که چېرته تاسو خامخا دا کار کوئ د پلار توجه چې نو هغه حاصلول غواړئ یوسف علیه السلام قتل کوئ نو قتل یې مه کوئ او دا رایې چې نو هغه زما ومنئ په دې کې به د مونږ د قتل د ګناه نه هم بچ شو او د هغې سره چې نو هغه زموږ چې کوم مقصد دی د پلار توجه حاصلول هغه به راته هم څه شي حاصله شي نو په دغه رایې باندې د دوی چې نو هغه اتفاق وشولو بیا د هغه د حصول دپاره چې څنګه به اوس یوسف علیه السلام بیا نو مخکې دغه آیت نمبر 11 باره کې بیا دغه واقع چې نو هغه راځي انشاءالله العزیز بیا به دقه ووایو الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي لقد كان بشکو فی یوسف بقصه د یوسف علیه السلام و اخوته او د درونو کې آیات النخیل السائلین د سوال کوونکو د پاره اذ قالوا هر کله چې اویل لیوسف چې یوسف علیه السلام و اخوه او د رور احب زیات خواږه دی زیات محبوب دی الی ابینا زمونږ پلار ته منا زمونږ ونحن عصبه او مونږ یو جماعت ان ابانا بشک زمونږ پلار لفی ضلال مبین په غلط فهمۍ ښکاره کې دی ما ځکه تاسو ته چې ضلال ګمراهي لغوي معنی چې نو هغه نشو کولی پیغمبر د شان خلاف نه غلط فهمۍ ښکاره کې دی اقتلو تاسو قتل کوي یوسف علیه السلام او اطرحوه او یا وغورځوئ دی ارضن په یو بل ځمکه کې یخلو لکم چې خالی شي تاسو دپاره وجه ابیکم توجه د پلار ستاسو ځکه وجه مخ ته ویلی کېږي او څوک چې چاته توجه کوي نو هغه ته مخ را وګرځئ که نه وجه ابیکم توجه د پلار ستاسو وتکونو من بعده او چې شی تاسو وروسته د دې نه قوما قوم صالحین نیکان
قال قائل نو اویل یو وین کی منهم لدینا لا تقتلوا چې موجنه تاسو یوسف علیہ السلام لرا والقوه او اغرزوی دی فی غیابت الجب د کوهی پتیارو کې یعنی د تیارو والی کوهی کې یلتقط هو چې اوچت کړي دی بعض سیارت چې نو هغه بعض مسافرو ان کنتم فاعلین کچریه تاسو کون کې